بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سورة القمر مکی سورت تی. دی سورت تا سورت القمر وی ذکر چی پا دی سورت کی دا نبی علیہ السلام معجزہ شق القمر ذکر دا. دا سورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سلور پنجوستم دی دا نزول پا لحاظ سرا اوہ دیرشتم دی. پا دی سورت کی دری رکو پنز پنجوس آیاتو ندی. مخ کی صورت سر ربط دادی چی دا مخ کی صورت پا آخر کی دا قیامت ذکر شو دا دی صورت پا شورو کی دا قیامت ذکر دی. شان نزول دا دی صورت داسے دی. یا پیرا مشرکان دا مکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا مطالبہ اکڑا چی تو منگت دا مخامق دا سوالسم اس پگمید و ٹوٹی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک پا حکم باندی خپلا گوتا باندی سپگمیت اشارہ اکڑا. سپگمی پا منز دوزایا شوا یو حصہ جبلی ابی قبیس طرف تلاڑا او بل حصہ جبلی قیقوان طرف تلاڑا. دیر وقت پر دا سپگمی پا دی طریقہ و مشرکان دا مکی دا پا خپل استرگو باندی اولی دلا چی سپگمی دو حصے شوا. لیکن دی کافران و مشرکان دا مکی بیا اوی چی دی پیغمبر علیہ السلام پا دی سپگمی باندی ہم جادو کو. اللہ جل شانہو دا آیاتن نازل کرل معجزہ دا شق القمر دی تویلیش. سپگمی تا اشارہ کول دا نبی علیہ السلام فعلو اور سپگمی دو ٹوٹی کول دا اللہ پاک قدرتو. معجزہ دا پیغمبر اختیار کی نوی. گوت خوزول دا پیغمبر اختیار دے خور پا گوت سراس پگمی دو ٹوٹے کول دا پیغمبر اختیار ندے. نو پیغمبر علیہ السلام معجزہ دیتا ہوئی چی اختیار پکی دا پیغمبر علیہ السلام نوی. نو معجزہ شق القمر دا غی ذکر پدیزے کی دی. پدی صورت کی اولنے رکو کی معجزہ دا شق القمر ذکر کی گی. دا معجزی خلاف دا مشرکانو قباحت ذکر کی گی چی دویوی دیکھ کار جادو کو. بیا دا معجزی تکذیب ذکر کی گی. دا پخوانو قومون دا ہلاکت واقعات بطور عبرت دویتا بیانی گی. نبی علیہ السلام تا اللہ پاک پل ذمہ داری بیانی چتا دین اعراض کو نزدید چی پدی باندی آغا ورز راشی چاگا دی خواخا نگرنی چاگا دا قیامت دی بدا قبرن ندا سلوزی لکا دا ملخانو پاشان خوار وارو او پا دا ورز دا دوی فیشی تا خوڑی را سخت ورز دا. بیا دا نوح علیہ السلام دا قوم واقعا مختصرا ذکر کی. ورپسی دا خادیانو چی دا حود علیہ السلام قوم دا غی واقعا ذکر کی. نو فرمائی اقتربت الساعت وانشق القمر نزدیر آغا قیامت او چودل اسپگمی و این یرو آیتن کچرلی اوینی یونخا یوردو دیاراس که یقولو دیویدها سحر مستمر دا جادوری چی دا پخوان را روان دی وکذبو دی تبزیقو واتبعو ووام دی تابداریو کرد اقبل خواهشاتو وکل عمر مستقر او دا ہر کار دا پارے یو وقت مقرر ہوئی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ پتاقی ساغی دی تواقعات ما فی آس چپدی کی دی مزجر عبرت دی. حکمتم بالغتن دا حکمت نڈک دی. فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَاسْفَيْدَنْ وَرْكِي دی کافران و تائرون کی. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ پست مخوالو ددوین یوم دود داعی پاورت باندی چا آواز بو کی آواز کون کی لاشی انکو رغسیست چی دین اخوح گنی.
خوشان ابصارهم عاجز ابو استرګې د دوی یخرجون من الاجداث دی بروزي د خپل قبرونو کانهم جراد منتشر گوی چې خوار وار مول خاندي موتعين الى الداعي دی په منډه باندې روان وي دعوت آواز کوونکی تا یقول الکافرون هذا یوم الناصر کافران وی چې دا خو سخت ورځ دا کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کړه وړاندې دین قوم د نوح علیه السلام فکذبوا عبدنا دی تکذیب کو زمون د بندا وقالوا مجنون وازدجر او دی به چې دا پیغمبر نعوذ بالله لیونی دی رټل شوی فدعا رب آواز کو نوح علیہ السلام انی مغلوب فانتصر یقینا ز مغلوب یم زما بدل واخرا انتقام می واخرا ففتحنا باب السماء پس من کو کولو کړ پدی باندې دروازې د اسمان بما ان کو بو باندې منهمر چغرا پیدون کی ډېر پته زه باندې تو بو ډېر سخت باران مو په ورو وفجرنا الارض عيونا من جارکړه د دوی د پاره پزمک باندې چینه فلتقل ماء على امر قد قدر فجمع شعب پاغ اندازا چې څومره مقرر کړی شي وحملنا ولا ذات الواح ودسر من دی چت کړه په خاوند د کشته پکشته کې چې خاوند د تختو و دسرو میخونه چې په میخونو تختې په میخونو باندې لګېدلې وي نوح علیه السلام پکشته کې کېنو تجریب یعیوننا چې دا جاری وا زمنګ په نگرانه کې جزاء لمن کان کفر دا سزا و دا غچا د پاره چې چا کفر کړو ولقد تركناها آیه قال من مدکر فتاخیص من پریخی دی لرا تا کشتے آیتا جو نقا پشتر سوک نسیت اخستون کی فکیف کان عذابی ونذر پسرنگو زما عذاب ونذر زما يرول ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر فتاخیص من سنکر قرآن نسیت دا پارا پشتر اشتر سوک نسیت اخستون کی كذبت عاد تكذيب كل عاديان فكيف كان عذابي ونذر فسرنگ زما عذاب ير والزما ان ارسلنا عليهم ريحا صرصرا يقينا اوليغل قديبا وسخط في يوم نحس مستمر فورزاز پیرا ہمیشہ کی تنزع الناس چراو وستل خلق کانما جاز نخل منقعر دی داس مړکړ گویا چې کجوري تنید کجوري راوستلی شوی داس غټ غټ بلاګانې وي فكيف كان عذابي ونذر فسرنګو زما عذاب پدی باندې رول زما ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر او پتاقی سره موږ سن کړی قران کریم د نصیحت د پاره پښتر څوک نصیحت اخیستون کی کذبت ثمود بالنذر امخ رکوع کې د نبی علیہ السلام د رسالت دلیل واقعات هود علیہ السلام نوح علیہ السلام بیان شو په دې رکوع کې د نبی علیہ السلام د رسالت دلیل واقعات سمودیان او واقعات لوط علیہ السلام د قوم ذکر کی بیا جدید واقعات مخکې تفصیلا ذکر شوی كذبت ثمود بالنذر تكذيب کړو سمودیان د پیغمبرانو فقالوا دی شرم منا واحدا آیات دا سړی منا آیات یو سړی منا زمنګ واحدا یو نتبع من یؤمنو آیا من د یو سړی تابعداري وکړو من کو خپل باندې داغه پشان حال دار چې من قوت له سره جماعت له سره ډیرو ان اذن یقینا من په پدا وخت کې کچره منګه تابعداري وکړه د صالح علیه السلام لفی ضلال و سحر من په گمراهی په لیونتو کیو من بلی ونیو چې د منو اول کی ذکر علیه من بیننا نازل ورشی وحی ادبان زم په درمیان کې بل وکذاب نشر بلکې دې دروغجن دي اشر او دې متکبر نعوذ بالله سيعلمون غدا من الكذاب ولشر درد چدی بفیشی غدن پسبا من الكذاب ولشر چ سوق د دروغجن او متکبر ان مرسل الناقه یقینا من لیگون کی د او فتنه امتحان پتولم د دوی د پارا پر تقیب پس انتظار کو استبر صبر کو ونبئ من الماء خبرداری ورکدوی تبی چکو بو قسمتم بینم تقسیم دی پما بین د دوی کی کل شرب محتضر هر یو نمبر اغه حاضر دل دی
یو ورځ به د سارو نمبر وي یو ورځ به د صالح علیه السلام د اوښې نمبر وي فنادو صاحبهم پیس دی آواز وکړو دی خپل ملګري ته قدار ابن صالح ته فتعاطا قاقر د لاس واچو دی اوښې ته قاقر ودې زخمي کړه په توره باندې فكيف كان عذابي ونذر سرنگيو زما عذاب پدی باندې يرول زما دی لرا ان ارسلنا عليهم يقين من لګلو پدی باندې ساعه واحده يوچغد جبريل عليه السلام فكانوا كاشيم المحتضر فديشو پشان د چورا د بوسو د کټ کړي شو د بوسو پشان میده میده شو کاشیم المحتضر پشان د چوری د بوسو المحتضر چې کټ کړي شو ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر او پتا کې څنګه څنګه قران کریم د نصیحت د پاره پښتني سو کسا نصیحت اخیستون کی کذبت قوم لوط من نذر تکذیب کړو قوم لوط علیہ السلام د پیغمبرانو ان ارسلنا عليهم حاسبا يقين من لګو پدی باندې حاسبا باران تکان الا آل لوط مگر لوط علیہ السلام قوم آلنا نجینا بسعد من دي تم نجات ورک په ودا سار کې نعمت من عندنا دان امر زمون د جانب نه پدی باندې کذالک نجزی من شکر هم دار من بدور کو چاته چا سو شکریا ادا کی ولقد انذرهم بطشتنا فتغسم يول بي پني ورسا فتماروا بالنذر پدیشک کو پیرول کی ولقد راودوا عن ذي خطا کی سردی مطالبه قدم المنود تعالی السلام فتمسنا عين پس من مسخ کړندې مکړه دي سور د دې سترګې په دوه ودابي ونذر پس دیوسک زما عذاب زما يرول ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر او پتغی سر سحر راغی پدی باندی دا عذاب بکرة وقتی عذاب مستقر عذاب دائمی فذوقوا پستاسو سکی عذابی زما عذاب ونظر زما يرول ولقد يسرنا القرآن للذکر پتغی سمنگ سانکڑی قرآن کریم نصیحت دپار فهل من مدکر پشتر سوک نصیحت قبلون کی نصیحت تقیستون کی ولقد جاء آل فرعون النذر مخکې رکوع کې د نبی علیہ السلام د رسالت دلیل واقعا سمودیانو د لوط علیہ السلام د قوم بیان شو په دې رکوع کې واقعا د موسی علیہ السلام د قوم ذکر کی د موسی علیہ السلام د قوم واقعا مخکې تاسو ته تفصیلا ذکر شوی ده یا په دې رکوع کې الله جل شانه خپل عمومي قانون ذکر کوي چې د مجرمانو د پاره جهنم دی او بیا الله پاک فرمایي د قیامت نافذ کول مونږ ته داسې آسان دی لکه د سترګې رب بیا د مجرمان انجام هغه هلاکول دغې دي او د اعمالو حفاظت چې د دې عملنامې مونږ په صحیفو کې محفوظ کړي بیا متقیان انجام جنت الله پاک ذکر کوي ولقد جاء آل فرعون النذر فتغی سراغلی فرعون جانا تیرون کی پیغمبران موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام کذبوا بآیاتنا دی تکذیب کړو زمونږ د آیاتونو کلیه د ټولو فاخذنا مقدا عزیز مقتدر پس موږ ونیول بی لرا پشان د نیولو د غالب او د طاقتور ذات اکفارکم خیر من اولئکم آیا کافران بهتر دي مشرکان د مکه من اولئکم دا خلقنا چا پخوانی کافران آیا تاسو خیه کړه پخوانی کافران خو تاسو نه په طاقت او په قوت کې ام لکم براتن فی الزبور یا آیشت تاسو د پاره برات او خلاصي په کتابونو کې ام یقولون بلکې دیوای نحنو جميع منتصر من جماعت یو انتقام خستن کیو سيهزم الجمع ويولون الدبر زرد چې شکست بخری دا جماعت ویولون الدبر او دی بورګرځي شاکرون چې ماشان اوشله د بدر په میدان کې مشرکان شکست خوړو بل ساعت موعد بلکې قیامت وخت وادي د دوی د ساعت ودا او امر او قیامت ډېر سخت او تاریخ دي ان المجرمین فی ضلال وسعر بشک مجرمان په گمراهی کې په لیوان توپ کې وي یوم قارت باندې یصحبون فی النار چې دی ولکه شي په جهنم کې علاوه په مخونو باندې دي ته ویری ذوقوا تاسو سکی مس سقر خوند جهنم الله دې موږ تاسو ساتي ان کل شیء خلقناه بقدر یقینا منغا هر یو څه پیدا کړی په یو اندازه باندې و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر او نه کار زمون مگر پشان د یو
کلمح بالبصر پشان در پولو دستر کی ولقد اهلکنا اشیاءکم فتغیث غلا کړو په خواني قومنا فهل من مدکر اشیاءکم ستاسو پشان قومنا فهل من مدکر سوچتل داغي نصیحت قبلون کی وکل شیء فعلوا فی الزبر او هر یو سیز منګه فعلوا فی الزبر چې به کړی دی من محفوظ کړی دی په عمل نامو کې وكل صغير وكبير مستطر او هر یو ورکوټ غټ عمل مستطر لیکل شوی دی په لوح محفوظ کې ان المتقین فی جنات ونهر بشک متقین په جنتونو په نهرونو د جنت کې فی مقعد صدق پسیرشتون کې عند ملیک په خوا کې د بادشاہ مقتدر د قدرتونو د خاون